لہذا حج ډیر عظیمه فریضه ده. نو حج خالص د الله تعالی د رضا دپاره کول پکار دي، د ریا دپاره، د نامه دپاره، د حاجي صاحب د ویلو دپاره یا د سیر و د تماشې دپاره د دا خبرو دپاره حج ته تلل نه دي پکار. حتی علماء کرام تر دې حده پورې لیکلي دي چې بهتره خبره دا ده چې په حج کې د تجارت هم نیت نه وکړي. د تجارت نیت به هم نه کوي د حج پته کې، که څه هم جایز دی، باک نه لري، بلکې باید چې حج خالص د الله تعالی د رضا دپاره وسي، ځکه چې د ټولو اعمالو ثواب چې دی هغه په نیت او اخلاص باندې موقوفه ده. که د نیت صفا و عمل د صفا دی، که اخلاصمن وي په عمل کې عمل د صفا دی، که چیرې په نیت کې د فرق و د بندګانو په مخ خصوصي دغه خیرات وکړي د خدای په دربار کې ثواب د چا په یاد عذاب دی جهنم دی قسم به خدای شي. لکه د بخاري شریف او مسلم شریف حدیث مبارک دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي انما الاعمال بالنیات، د ټولو اعمالو دار و مدار چې دی هغه پر نیت باندې موقوفه دی، چې څه رقم د نیت دی هغه رقم ستا عمل په دا ستا ته زړه پورې تعلق لري، هغه تر تا او تر خدای پورې تعلق لري، تر ما او تا پورې تعلق نه لري. دغه رنګه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یأتی علی الناس زمان یحج اغنیاء الناس للنزاهة، وایي چې زما د امت پر خلکو باندې به یوه داسې زمانه راشي چې په هغه زمانه کې به مالداره خلک حج صرف د سیل او تماشې او د چکر دپاره د تفریح دپاره به حج کوي مالداران خلک. و اوساطهم للتجارت، او داسې متوسط خلک چې نه ډېر ماړی نه مسکینان دي هغه خلک به بیا د تجارت دپاره حج کوي. لکه ته یې نه وینې دا ډېر کسان د هغې خوا چې راځي سونه یې راخسي د سونې دپاره حج کېدلی بیا خرڅوي ظالمان. دا د رسول الله خبره. او متوسط خلک به د تجارت دپاره حج کوي. و فقراؤهم للمسألة، او مسکینان خلک چې دي زما د امت مسکینان او فقیران خلک چې دي هغه به بیا صرف د سوال او فقر و د چندې غوښتلو دپاره به بیا حج کوي. درې وایي ښه ریالونه دي ښه پیسې پیدا کېږي، نه یې شروع دلته به 10 لکه خرڅ کړم دغه خوا به 15 لکه راوړم، ډېر دا شیان ته نه دي لیدلي. ما قسم به خدای په خپلو غوږو اورېدلي دي، په خپلو سترګو مې ونه بېله چلیدلي چې ډېر داسې مسکینان خلک دي دې ځکه چې حج له د فقر دپاره ځي، د سوال لپاره ځي. هغه نبی علیه الصلاة والسلام چې 1400 کاله مخکې خبره کړې ده هغه قسم به خدای په 2025 کې حقیقت شو، او دا خبرې په ټولې حقیقت کېږي. نو کوم عمل چې د ریا او نامه دپاره وسي نو په هغه کې ټکې ثواب هم نه، اگر چې هر څومره بهترین عمل وي، هر څومره په سوکه طریقه یې وکړي، هر څومره پیسې چې خرڅې کړي، بلکې د ریاکار دپاره په احادیثو کې سختترین او بدترین سزا ذکر شوي او ریاکار د جهنم مستحق دی، ځکه چې ریاکاري شرک اصغر نبی علیه الصلاة والسلام دی چې د ریاکاري هم شرک دی. لہذا د ریاکاري څخه ډېر سخت ځان ساتل پکار. لکه په مسلم شریف کې یو اوږد حدیث مبارک دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ د ټولو څخه مخکې چې د کومو خلکو خلاف جهنم ته د تللو فیصله کول کېږي او د جهنم اور اول په دې باندې لګول کېږي، نو په هغو کې به یو هغه څوک هم وي چې پر هغه انسان باندې الله تعالی په دنیا کې د مال و جایداد او پیسو فراخي راوستلی، یعنی هر قسم مال یې ورکړی، هر قسم جایداد یې ورکړی، هر قسم پیسې یې ورکړي. نو داسې سیټ به هم د الله تعالی په حضور کې راوستل شي، نو الله تعالی به وده ته هغه خپل ټول نعمتونه ور په یاد کړي چې ما وتا ته دومره پیسې درکړې وې، ما وتا ته دومره مځکې درکړې وې، او ما وتا ته دومره هوټلان او دوکانونه او باغونه درکړي وو، ستا په یاد دي؟ سیټ به هم ورته وایي چې و زما په یاد، په دې باندې به اقرار وکړي. نو بیا به الله تعالی ورته ووایي فما عملت فیها، چې نو بیا تا په دا نعمتو باندې زما د رضا دپاره څه وکړل، زما دپاره دې څه وکړو په دنیا کې؟ نو دی به ورته ووایي ما ترکت من سبیلی تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك، چې ای الله په کومو ځایو کې چې مال خرڅول تا ته خوښ وو نو ما خپل مال په هغو ټولو ځایو کې صرف ستا د رضا دپاره خرڅ کړي. نو الله تعالی به ورته ووایي کذبت
ولكنك فعلت ليقال هو جواد هو فلان فقد قيل چې اے دروغ زنه دروغ دی وویل دروغ مه وایه دا کوم کارونه چې تا ذکر کړل دا کارونه خو تا د دې دپاره کړي وو چې خلک به تا ته سخي ووایي او تا د پلانکی سیټ ووایي او تا ته پیسهدار او مالدار ووایي دا خو د دې دپاره تا کړي د نامه دپاره دې کړي وو د ریاکارۍ دپاره دې کړي وو لهذا په دنیا کې هغه د شهرت نمونه ټوله ما و تا ته درکړي وو ټولو خلکو کې ما ته مشوره کړې وې چې سیټ هم ته وې حاجي صاحب هم ته وې پیسهدار هم ته وې مالدار هم ته وې د مځکو والا هم ته وې اره بلا ته وې هغه نمونه ما و تا ته په دنیا کې درکړي وو ستا هغه مقصد په دنیا کې حاصل سوی دی نو بیا به د دې په باره کې حکم وشي چې دغه ظالم ریاکار او دغه اسراف کوونکی دغه ظالم دغه نجس دغه مردارخور راکش کړي او پوړ مخې و جهنم ته ورو غورځوي نو بیا به دی پوړ مخ و جهنم ته ورو غورځوي الله تعالی دې موږ تاسو ټول وساتي هغه پښتو کې متل دی وایي بابا هم ستړی هم ستومانه هم بدنام هم بستړی هم بستومانه هم بدنام هم پیسې رسولای هم بستړی هم بدنام په ورځ د قیامت باندې دا خالد هغه چا په باره کې ما د ذکر کړل چې هغه پیسهدار سړی وو دغه رنګه په حدیث کې یو شهید ذکر شوی دی چې د خدای دپاره شهید شوی نه د دنیا د نامه دپاره شهید شوی او بل هغه ریاکار عالم چې د خلکو دپاره د نامه دپاره علمیت کوي د خدای دپاره نه خبره کوي او نه حق وینا کوي او پر خوله باندې قبضې لګولي د هغه عالم په باره کې هم دغه رقم چې په دې درو کسانو به اول د جهنم اور لګېږي او دا به د جهنم فیصله د دې په باره کې کېږي خدای تعالی مې دې وساتي الله تعالی دې پر دې خبرو باندې عمل کولو توفیق رانصیب کړي وما علینا الا البلاغ المبین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته مفتي عبد الجبار مفتي عبد الجبار خدایا استاد دین خادم بچی د هوا ادم خدایا استاد دین خادم بچی د هوا ادم